د روژه ماتې په وخت کې د الله پاک د یو نوم ووایئ، انشاءالله العزیز د نوم په برکت باندې به الله پاک ستاسو قسمت دا بدل کړي. یاد ساتئ چې هغه څه چې ستاسو په زړونو باندې ارمان دی، هغه څه چې تاسو ته لا میلاو شوي نه دي، دا ټول به الله پاک تاسو ته میلاو کړي. یاد ساتئ چې د اجازت دپاره په کمنټ کې یو پیره د الله پاک نوم یا یو پیره سبحان الله الحمدلله یا الله اکبر دا لازمن ولیکئ. چې چا کمنټ کې دا ولیکو هغه ته به اجازت وي. بعض وخت موږ وظایف کوو، هموږ د وظیفې اجازه ته دا نه اخلو، نو ځکه بعض اوقات کار نه کوي. نو یاد ساتئ چې کله موږ روژه ماتې ته کښېنو، نو د هغې نه مخکې موږ له او تاسو له پکار دی چې موږ روژه ماتې د خپل جیب نه وکړو. کوشش دا کول پکار دی که نه چې موږ څومره خرچه کوو دا موږ د خپله جیبه وکړو. مطلب دا شو چې کله موږ چوارې والو په دې رمضان المبارک کې، یا موږ غوښه راوړو او دا غوښه په خپلو خپلوانو باندې دا وخورو، دغه رنګې سره 5 کسان چې هماها ستا په افطارۍ باندې ستا پیسو باندې راسه کې روژه راماته کړي. هغې اسانه طریقه او بهترین طریقه دا ده چې کجورې راوړه یا چوارې راوړه او دغه رنګې روژه ماتې وخت کې دا کېږده چې کله تاسو چوارې کېښودلې، څومره کسان تاسو سره پنډه باندې ناست دي دې ټولو له ورکړه. چې کله هغوی چوارې واخیستلې، دغه ټایم کې به د الله پاک یو نوم دا ته په دغه چوارو باندې وي. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو قسمت بدل کړي. او دا وظیفه چې موږ چاته ویلې ده انشاءالله العزیز ډېر زیاته ناشنا رزلټ دی. نو کوشش به کوو چې الله پاک باندې به مکمل یقین کوو، د الله پاک په خزانو باندې به مکمل یقین کوو. چې کله زموږ ستاسو یقین د الله پاک په خزانو باندې شو، انشاءالله العزیز الله پاک به هغه صدا کې موږ او تاسو له چې زموږ او ستاسو په وهم او ګمان کې هم نه وي. وظیفه دا سره چې یو پیره موږ درود ابراهیم ووایو. چې کله موږ درود شریف یو پیره ویلي، بیا به د هغې نه بعد 111 پیرې یا علیو یا الله. یا علیو مطلب به دا چې د الله پاک نوم دی، یا علیو د الله پاک نوم دی، نو یا علیو او یا الله دا به 111 پیرې وایو. بیا به د هغې نه بعد اخره کې بیا به درود ابراهیم یو ځل وایو. او زموږ چې څومره مقصد دی، څومره چې امید دی، دا به الله پاک ته یې پیر وړاندې کړو. انشاءالله العزیز بیا تماشا کوئ چې الله پاک څنګه ستاسو حاجت ده پوره کوي.